الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون مخیاتونو کی عیسیٰ علیہ السلام دراتلو تذکرہ وا کہ عیسیٰ علیہ السلام راضی نو صرف بنی اسرائیل تبئی عیسیٰ علیہ السلام ابتدا کی اول کے چی نو تورات او د انجیل علم باور سرئی چکلا چی رست راضی نو بیا بو سر د قرآن او د سنت علمی بنی اسرائیل تو چراشی مالت کی اولنا چراغ نواغی تیوی انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ زستاز د پارا د خټینا پشان د مرغی جوړکم نو پوکے پکی حکم نا دا اللہ پا حکم ماندے الوتن کشی دارنگے مادر زادڑاندہ و برگی والا اغا دا اللہ پا حکم ماندے جوڑوم مڑی دا اللہ پا حکم ماندے را جوندی کوم دارنگے دا پکی ہم دا چی تاسو سخوری او سکور کے ذخیرہ کوئی داغی ہم ما تا پتا دا زتاسو داغی خبر در کوم دا ټول دا اللہ پا حکم باندی دی دا اللہ پا خون باندی دی بنی اسرائیلو تیو داوی چی بازی سیزونا دی باندی بنکڑے شویو نزتاستو آغا حلالوم جائز کوم نو آخری خبر دا آغا داوا چی او خلقو دا خبرہ زان سرا نوٹ کئی دا لازمی خبر دا واوری پا دے باندے عملو کئی کہ ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم دا اللہ وحدانیت توحید امنی دا اللہ بندگی کوئی دا نیغلار دا یہودیان پسے راپا سے دل مخالفت شروع شو نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل ولو بندوبسی جوڑ کو عیسیٰ علیہ السلام ملگرو توی زما سره ملگرتیا وکي نو چې کله یو سړی هغه ملگرتیا غواړي د بل نه ظاهري امداد غواړي نو هغه الہ نشي کېدی هغه ملګرو ورسره ښه کلک ودرېدو ښه مرسته ملګرتیا یې ورسره وکړه یو طرف ته دغه نور خلقو یهودیان هغه یې منګه وجنو الله وی تاسو وجنه خوځي چې وجلو ته پریدم کنا زه دې بچکوم نو الله بچکو نو اوس دې آیتونو کې وایي طریقه به سوا څنګه الله بچکو نو داغه طریقه خی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی کل چوی اللہ اے عیسیٰ انی متوفیک یقیناً زتا پورا پورا اخلم ورافعک الی اوچتون کے مزو تالرا الی زانتا ومطہرک او پاکون کے متالرا من الذین کفروا دا کسان نچ کفر کرلے وجائل الذین اتبعوک او گرزون کے ما کسان لرجتا بداری کرلستا فوق الذین کفروا لپاس پا کسانو بانی چی کفر کرلے الى یوم القیامت قیامت دورزی پورے
ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ترا ګرځېدل ستاسو دي فاحکم بینکم نو فیصله وکم ستاسو په منځ کې فیما کنتم فیه تختلفون په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کاو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اللہ وی اے عیسیٰ زستا پورا پورا اخلم. نور خلقم آغستے کی مڑکی گی بدنی دلت کی او سات تلاڑش. لیکن عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ وی انی متوفی کا زتا پورا پورا اخلم پورا پورا دی اوچتوم. دا پورا غستو طریقہ دا چرافیو کا الیہ زی اوچتوم آسمان تا. الیہ مطلب دا چې ال تکې زما به چلیږي د بل چا به نه چلیږي. دنیا کې خو د بل چا حکومت شته د بلم چلیږي بلم څه کولی شي لاس خپې خوځولی شي. لیکن ال تکې د چا د حرکت چا د لاس خپو داغه طاقت هم نشتی. دا سی زیت دی بیم رافع او کیلیہ وچتو مده ځانتا چې زما سره داسې زیاده چې هغه کې د چا نه رسی. دلته کې دنیا کې خو چې ګوره نو یو به د بل سره ورانی جو هغه ته کند وکني یو را ولګي نو بل باندې ډزو کی یو را ولګي نو بل ته بم کی دي نو پاغه باندې وال وزي نو کله سو کی نه دی پریدوي. کله یو سره د بادشاہي په تخت باندې ناسي کرسي باندې ناسي نن براسي او چې شپې له ودشي سار لچ راباسي په جیل کې وي. دا د خلکو کارونه دي لګیا دي خلک پکې څه کولای شي څه حد پورې الله رب العزت دله اجازه ورکړل عزت تس دومره نقل او حرکت کولای شي. نو د خپل نقل او حرکت چې نو د غلط استعمالي نو کله راشي نو مولا ته ودرېږي. الګا مولا ته خو هغه سړی ودرېږي چې په کور کې په ښځه لاس نه رسي مولا ته ودرېږي. مولا باندې چې ټیپر خرڅوي نو هغه سړی خرڅوي چې کور کې لاس نه رسي نو د خپل د کور هغه زور دلته کې په جومات کې وباسي. مولا خو دغه یو تني په ثابت محله کې یو تني مولا امام یو تني اول دغه قوم خو ډېري که نو هر یو سړی په ده باندې خپل بړاس په ده باندې وباسي. نو څوک را پاسېده نو مولا سره دغه چل کوي او دا د وس نه ده دا د پخوا نه ده. ابو لهب چې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو لیکن کور کې لاس نه رسېدو. لیکن بهر ته چې راووت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار کو جولې د غټو نه ډکه کړوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په غټو وشتو. دا دغه کور کې لاس نه رسېدو بهر به دا کسب کو. اوسم دغه دی نال د کور کې لاس نه رسی وراشي جمعات کې مدرسه کې بم کی دي غریبانان مسلمانان چې منزل راغلي سبق ل راغلي واړه طالبان خراب کی. نو الله رب العزت وی داسې زیته دی بیم چې د هیچا پکې نه رسی رافع کیلیہ. یا عیسی انی متوفیک عیسی زتا پورا پورا اخلم. توفی ویل کی پورا پورا اغستل دای حقیقی معنی دا. بیا مجازی معنی دا مرگ سړی وفات شوی مړ شو نال دغه وفات کېدل دغه مړ کېدو ته بیا وی. اگر چې چا دې کې نامانه کړلا ناغه بیا دا وی. کله خلکو دا خیال شي چې عیسی علی السلام به همیشه ژوند دی هغه الہ دی هغه خدای دی همیشه به ژوند دی. الله وی نه نه اذ قال الله یا عیسی کله چې الله وتعالى ای عیسی انی متوفیک زبتا مړکوم وسنا ورافعو کیلی وس دی وچتو مزانتا مړکوم به دی رستو وسنا را کوزیدون رستو.
یو وخت به راځي بیا به دې مړ کوم د نزول نه رستو ورافعک او چتو مدی وس اسمان ته چال د دې چا نه رسی لاس د چا نه رسی التا چال د عیسی علیہ السلام په سیدیو خيږي الته کې عیسی علیہ السلام ته نقصان ورسي چا پکې د توفی نور مانشتي دلته کې رستو سورۃ انعام کې برازي توفی ویل کېږي ود کېدو تم الله غزات ته توفاکم باللیل چې تاسو د شپې ودکئ دا نه د شپې مړکئ د مرګ معنی چې چا کړل دا صحیح نه ده دا د قادیانانو معنی ده چې عیسی علیہ السلام مړل قرآن کې وی الله وی انی متوفیک استا مړکوم هو خبره پکې خدا کنه خبره پکې واوره مخکې الله سوئی انی متوفیک زبد مړکوم ژوندې بدینه پرېدم په دنیا کې خو وس رافعک الی الان وس ځان ته اوچتوما او متوفیک بعد النزول د راکوزیدو نرستو چې کله دې راکوز کم نو بیا به دې مړکوم همیشګری ستا لپاره نشتی الہ خو نه کنا مختلف معنی خلق کی سو دې کې داسي وي یا عیسی انی رافعک الی الان ومتوفیک بعد النزول وستی ځان ته اوچتوم او بیا وروسته به دې مړ کوم ومطهرک من الذین کفروا او پاکونکې مه تا لره د هغه کسانو نه چې کفر یې کړلی د هغه کسان تا ته د رسېدی هم نشي تا سره بلسېدی هم نشي وروسته سورۃ نساء کې بیا راځي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم د عیسی علیہ السلام یو کوټه کې بند کړو جیلو وسې دین راوباسو بیا یې چې مړی کو پسولې کو نیو سره پسې ولېګو بعضی نوم داغه مختلف لګي بعضی وی تیتانوس نو یو نو هغه پسې ولېګو ورشه پسې اورای والا ناغه چلاړ ګرځیدل را ګرځیدل عیسی علیہ السلام شته نه الله رب العزت د عیسی علیہ السلام په شکل دیکھو صرف شکل داغه شو ګرځیدل یو کمرې ته ځي بل ځي ته یو کوټه ته ګوټ کې بل ګوټ کې ګوري وخت تیر شو سړی راو نه وته نال دی بهر چې کوم ولاړ جو هغه خدان نه د هر سنه تیز دي ناغه چې پسې ورننه وته چې ورننه دوی دقه دې کړ جواب منډې کړې وې د ما پسې موږ پسې دا کوي چې منډې کړې هغه نه صحیح حال دغه گزارنه په ګورو مړې کو پسې باندې مړک بیا چراغ هلته کې خو راوي وست ویلکه زمونږ ملګری نشتی تیتانوس نشتی څه شو وې دقه دې کنه ګوره د جامو ته ګوره د نور لاسو ته ګوره د خپو ته ګوره د نور شکل ته نور بدن ته ګوره دا دې کنه او ښه نا عیسی علیہ السلام څه شو نو کدا تیتانوسی نه عیسی علیہ السلام څه شو او کدا عیسی علیہ السلام نه تیتانوس څه شو نه الله رب العزت وای وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دی په شک کې پریوتی دي وما قتلوه یقینا بر رفعه الله الیه دی هغه نه دی وجلې بلکې الله هغه اوچت کړل اسمان ته وجلې نه دی عیسی علیہ السلام دا بمنه عیسی علیہ السلام چې الله خې جوړل اسمان ته دا د قران کریم مسله ده صفا خبره کړل رافعک الیه بل رفعه الله الیه سوچ د عیسی علیہ السلام اسمان ته خطل نه مني ناغه د دې آیاتونو انکار کوي د قران کریم د یو آیت نه انکار کول او د ټول آیاتونو قران نه انکار کول یو شی دی یو شان کافر دی دا بیا احادیثو کې راغله احادیث چې دی هغه تواتر ته رسیدلی نو چې یو سره تواتر نه مني نام کافری لکه څنګه چې
قرآن نه منونکی کافر دی، نو په تواتر سره چې کوم شی راغلی هغه هم نه مني، نو هغه هم کافر دی. نو د عیسی علیه السلام را کوزېده چې نه مني، نو دا سړی مسلمان نه دی. دا فتنې زیاتې شي دي خلکو کې، مختلف قسم فتنې، مختلف قسم ډلې جوړې شي دي. سو وایي عیسی علیه السلام مخکې وفات شوی دی، څوک څه وایي څوک څه وایي لګیا دي. د احادیثو سره به څه کوې، د قرآن کریم د دې آیت سره به څه کوې. دلته کې وایي رافعک الیه، نو څه مطلب شو؟ دلته هلته کې وایي بل رفعه الله الیه وما قتلوه وما صلبوه. الله صفا خبره کوي، دی نه دی وجلی، نه قتل کړلی، نه پسولی کړلی، نو بل څه شی دی؟ بل رفعه الله الیه، الله اوچت کړلی که نه. ومطهرک من الذین کفروا، الله وایي زه تا پاکونکی ما کسانو نه چې کفر یې کړلی، هغه به تا ته بلسېدی هم نشي، تا سره لاس هم نشي لګولی، پلیت خلک دی هغه. وجعل الذین اتبعوک، او ګرځونکی ما کسان لري چې تابعداري کړلستا، فوق الذین کفروا، لپاس پا کسان باندې چې کفر یې کړلی، الی یوم القیامة، د قیامت د ورځې پورې. قیامت د ورځې پورې دغه خلک دا به په عزتي څوک چې د عیسی علیه السلام خبره مني. هغه وخت کې عیسی علیه السلام دا خبره کړ، وایي ان الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. دغه چې دا عقیده سړی لري، دا خبره مني، نو به کامیابي. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته راګرځېدل ستاسو دي، فاحکم بینکم، نو فیصله به کوم ستاسو په منځ کې فیما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کوو. فاما الذین کفروا، هغه کسان چې کفر یې کړلی، فواعذبهم عذابا شدیدا، کفر یې کړلی دا نه مني، عیسی علیه السلام اسمان ته ختل نه مني، نو کافر شو که نه. فواعذبهم عذابا شدیدا، عذاب بوله ورکو، عذاب سخت په دنیا کې مو په آخرت کې. وما لهم من ناصرین، نو دې پاره څوک مددگار. واما الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی، عمل صالح کړلی، فیوفیهم اجورهم، نو پوره پوره به ورکي دی له الله اجر د دي. دلته کې هغه یوفي راغلی، هغه یو شانټک کې دی، دا موږ ته متوفي وایو، هلته مخکې وی متوفي کا، دلته کې وی یوفیهم، هغه یو ماده ده. فیوفیهم اجورهم، نو پوره پوره ورکي الله دی له اجر د دي. هلته کې موږ پوره پوره اخیستل دي، دلته کې پوره پوره ورکول دي که. والله لا يحب الظالمین، الله نه خوښوي ظالمان. ذلک نتلوها علیک من الآیات، دا بیانو موږ پتا باندې د آیاتونو نه، و ذکر الحکیم، او د ذکر حکمت والنا. قرآن کریم دے حکمت والا ذکر دے، حکمت والا کتاب دے. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، یقیناً مثال دے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پر نسبانے کا مسئلہ آدم، پشان دا آدم علیہ السلام دے. زمانگا پا یہ کتابوں نے کیا اٹھا کے راضی دے تو یہ تشبیح الغریب بالاغرب، یو غریب دے یو اغرب دے، دیو تشبیح دا بلسر دا یو چیزے دا لگ ناشنا دے دا بل چیزے دا دیر ناشنا دے. عیسیٰ علیہ السلام ہوئی بل دیتا ہوئے تجوید عیسیٰ علیہ السلام پلار نو نو بل دیتا ہوئے نوے ما آدم علیہ السلام تو گورکند آغا سو. آدم علیہ السلام چا پیدا کرے انہوں دسنے پیدا کرے نو عیسیٰ علیہ السلام دغه سیو کنا دغه مور پکې وا دغه خو مور پلار دواړه نو دا کار د چا دی الله. ان مسئلہ عیسیٰ عند الله کمثل آدم، یقینا مثال د عیسیٰ علیہ السلام دا الله پنځ باندې پشان د آدم علیہ السلام دې خلقه من تراب، الله غ پیدا کړو د خاورې نه، ثم قال لو كن فيكون، بیا هغه ته چې وشنه وشو. الحق من ربک، حق ثابت ہے استاد رب د طرف نه، فلا تکم من الممترین، مکه ته شک کون کو نا، شک پکې مکوا. چاته وي خطاب خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا، نو پیغمبر خو شک نه دی کړی او نه کوي. ورستو خلق برازی اللہ سے کوئی فلا تکم من الممترین، مکہ تشکون کنا، اے تزان تا مسلمان ہوئے، تزان تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منون کے ہوئے، قرآن منے، سنت منے، عیسیٰ علیہ السلام تا پیغمبر ہوئے،
نو په دې خبرو کې شک مکوا. عیسی علیہ السلام الله پیدا کړو وی پلارا، الله عیسی علیہ السلام پیدا کړو نو عیسی علیہ السلام مخلوقو، عیسی علیہ السلام الہ نو. دانګه عیسی علیہ السلام الله خېجول له، دا الله کار دی. کنه دلته کې بازي خبر راځي ودلته سره چوخیږي برا نو دلته کې بیا خلا ده، نو په خلا کې څوک ژوند نه پاتې کیږي، اکسیجن نشته هلته. نو الله رب العزت محتاج نه دی دیتا چې دلته کې اکسیجن یو کنه. الله چې وطن ژوندې پاتې کوي نو اسې پاتې کوي، بے خوراکه پاتې کوي، بے اسکاکه پاتې کوي. دا الله کار دی. دا سه وړکه کو ګوره دې چې د سنه پیدا دی نه لږه په وبو کې پیدا دی، په وبو کې دن نه ډوب دی. دلته کې سا مخلی اولنې سا چې دی ناغم هلته کې کومې جرسومې چې ګورې سړی او ځان له ژوندی دي، نو چې ژوندی خو صاحب اخلي که نه څنګه سا اخلي. دلته کې چې کله دی پیدا شي د هغه نه وروسته په اوبو کې وغورځو جمري. اول ته کې دی پیدا په اوبو کې دی، اوبو کې ډوب دی. دا د الله رب العزت کارونه دي. کم ځای کې چې هغه ناممکن وي هلته کې الله رب العزت د هغه دپاره امکان پیدا کی. الله رب العزت پای نو عیسی علیہ السلام هلته کې اسمانونو کې دی بدن او روح دواړو سره. یوازې د روح مسله خو آسانه ده، لیکن یوازې بدن او روح دواړه چې شي نو دا بره خلا ده، خو اکسیجن پکې نشتی. الله اکسیجنو ته نه محتاج. نو چې څوک شک کوي نو الله وی الحق من ربک، حق ثابت دی ستا د رب د طرف نه. نو اوس چې یو سړی نه مني، یو سړی نور نه مني، نور راختلی د غرمۍ او انور راختلی هغوی نه دی راختلی نشتی نور، نو دا سړی به صحیح د نه به څه ګیله کوي نوره. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، نو څوک چې جګړه کوي ستا سره فیه په دې کې عیسی علیہ السلام په باره کې من بعد ما جاءک من العلم، وروسته د هغې نه چې راغلی تا ته د علم نه، فقل تعالوا، نو ته وایه راشئ ندعو ابناءنا وابناءکم، چې راوبلو موږ خپل زامن او ستاسو زامن، ونساءنا ونساءکم، خپل زنانه او ستاسو زنانه، وانفسنا وانفسکم، خپل هم جنس او ستاسو هم جنس، خپل ملګري او ستاسو ملګري. ثم نبتهل بیا عاجزي وکړو الله ته، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، نو غواړو لعنت د الله په دروغجنو باندې. دې ته ویل کېږي مباهله. مخکې هم د مباهلې یو خبره شوه سورۃ بقره کې، دلته کې بیا مباهله ده. بعضې خلک وایي مباهله کوم مباهله کوم، زه په دې به مباهلې ته تیار یم. اوس دا نیټ چې راوتلی په دې کې سړی د خبرونو خبرېږي، یو ځای یو خبر سړی وکړي سړی بل پکې راپاسي وایي زه په دې باندې مباهله کوم. هکه ګورې ساړه خورا. مباهله علماو نه تپوس وکړه کم ځای کې پکار ده، کم ځای کېږي. مباهله چې کوي نو د ټولو نه اول خبره بدای چې هغې ته به دلایل به ورته پیش کې، اثبات په حجتونو باندې به وکړي، د هغې نه وروستو دویم به ورته بیا نصیحت وکړي. دویمه دا ده چې د هغه چې کوم شکوک دي، شبهات دي، اعتراضونه دي، د هغې جوابونه به وکړي. مطمئن به کې چې کله مطمئن دي کو نو د هغې نه وروستو دریم نمبر باندې به ورته نصیحت وکړي چې هلکه ته چې په کومه لار روان یې دا لار دې غلطه ده، هغه بیا هم نه راځي، نو بیا مباهله به کوې ورسره. نو مباهله ده په امر یقیني کې، کومه خبره چې امر یقیني نه ده، محققه نه ده، هغې به مباهله نه کېږي. دا نه کار مه جوړوه. زمونږ د ائمو اختلاف دی، بعضې وایي لاسونه کته کوه، بعضې مه کته کوه، پورته کوه. لکه موږ کته کوو پورته کوو نه لاسونه، نور خلک پورته کوي کته کوي. دې ځینې یو تن راشي یا د هغه ځینې یو تن زه په دې باندې مباهله کوم، غلی کښېنه وایه، دا د مباهلې شی نه دی، دا خو اختلافي مسله ده، په دې کې مباهلې نه کېږي. او بیا په مباهلې دپاره بیا
دلته کې کوم خبره چي دا پای کې راشي چې راغون شي چې یو ځای خبرو کو د خو راغلیو کنه نجران نه دغه عیسایان راغلیو نو ته راشي چې خبرو کو هغه موږ له مهلت راکا مهلت بلوز مونږ راشو دی چې لاړ ځان سره خپل مشوره وکړه الګه پیغمبر سي پیغمبر دی کو لاړ کې ناشته وتا د زین و پانه سي ګوره ها په دغه ځای په تباشي وی چلو کو یو خبر خدا د چې راضي چې ایمان راوړو وینا ایمان خو نشو راوړی خپل مشری ختميږي زمګه چې کم چودرا هټ ته هغه ختميږي ایمان نشو راوړی وی چل کو نه مباهله کولای شي او نه ایمان راوړی شي نشل کولای شي څه چل کو هغه چل کو د شپې شپې تختو لاړو د شپې شپې تختې دا دلته کې دا شرط پکيو چې راځي چې منګه کینو مباهله وکړو مباهله ویل کېږي دته چې الګه کم چې یقیني دي په کم یو خبره باندې یقین دی داغي چې کم خلاف دی هغه ته خیره کول هغه باندې لعنت غختل کم چې دروژن دی پاغي باندې لعنت غواړي دا الله نه یا الله په دې باندې لعنت کوي دې کې راجم کېدلم ضروری نه دي چې بده کې دواړه فریق را جمع شي او ناستي او مباهله دي کوي نه خپل ځکم کی ان هذا له القصص الحق یقینا دا خامخا دی بیان حق وما من اله الا الله آخری خبره ده دا حساب په دې باندې بیا ختمي نا اخر کې هغه مسله د توحید بیا وای ان هذا له القصص الحق یقینا دا د خامخا بیان حق وما من اله الا الله نشته سو اله ما سوا د الله نه وان الله له العزيز الحكيم یقینا الله د خامخا غالب حکمت والا فإن تولوا کدی خلق شاکړه خلق اون منلا نو فإن الله عليم بالمفسدين یقینا الله په دې په مفسدانو باندې الله مفسدان پیژني کنه وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي کله چې وی الله اے عیسی یقینا ز پورا اخلم تعالی را پورا او اوچتون کې مت تعالی را خپل ځانتا ومطهرك من الذين كفروا اپاکون کې مت تعالی را کسان چې کفر کړل وجعل الذين اتبعوا او ګرځون کې ما کسان لرج تابعداري کړل استاف وق الذين كفروا لپاس پا کسان باندې چې کفر کړل الى يوم القيامه د قیامت دورځ پوره ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ترا ګرځیدل لفاحکم بینکم نو فیصله وکم تاسو په منځ کې فيما کنتم فيه تختلفون پاغه سکه چې تاسو په کې اختلاف کو فاما الذين كفروا ناګسان چې کفر کړل فواصبوا عذابا شديدا خامخ عذاب ولور کما عذاب سخت په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرین نو دې پارسوک مددگار واما الذين امنوا ناګسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل صالح کړل فيوفيهم اجورهم نو پورا ور کی دی الله اجر ددی بدل ددی والله لا يحب الظالمين لا نخوخي ظالمان ذالک نتلو علیک من الآیات وذکر الحکیم دا بیانو منگا پتا بانے من الآیات دا چې کم منگا بیانو پتا بانے دا آیاتونو ندی وذکر الحکیم دا قرآن حکمت والا ندی ذکر حکمت والا ان مسئلہ عیسی عند اللہ کا مسئلہ آدم یقین مثال عیسی علیہ السلام دا اللہ پنځ باندې پشان دا آدم علیہ السلام دے خلقو من تراب الله هغه پیدا کړو د خاور نه ثم قال كن فيكون بیا وتوی چې وشنو الحق من ربك حق ثابت ته استاد رب د طرف نه فلا تكون من الممترين نو مکه ته شک کون کو نا فمن حاجك فيه من بعد نو سوچ چې جګړه کې استاد سره با سم مباحثه کې استاد سره پدې کې من بعد ما جاءك من العلم رسداغ نه چراغ لتا ته د علمنا فقل تعالى نو تو راشي نه دو ابنا وابناكم چراو بولو منگا خپل زامن او استاسو زامن وان انسانا و نساکم خپل زنانا او استاسو زنانا وان فسنا وان فسکم خپل ملگری او استاسو ملگری ثم نبتهل بیا جزیو کو اللہ تا فنجعل لعنت اللہ الکاذبین اغوارو لعنت دا اللہ پدرو جنو باندے ان هذا له القصص الحق یقینا دا خامخا بیان دے حق وما من الہ الا اللہ او نشتے سو الہ ما سوا دا اللہ نا وان اللہ له العزیز الحکیم یقینا اللہ خامخا غد غالب حکمت والا فإن تولوا كده خلق شاغلا فإن الله عليم بالمفسدين يقينا الله ده پو مفسدانو باندې الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين